د دومره ګڼو علماو په قائد پسې خبرې کوي بیا ته مجرم نه تا خطیب ملت اسلامیه مولانا فضل الرحمن صاحب تصویر تا راواغسته د سپي سره یو ځای که او بعضې کس پکې راپاسي وي موږ د ټولو علماو خلاف نه یو موږ د سیاسي علماو خلاف یو زما دغه خلکو ته چیلنج دی ما ته یو مولا وښیه چې هغه سیاسي نه وي چې غیر سیاسي شو اړو مولا نه دی خو دغه خلک چې په سوشل میډیا باندې د مفتی محسن محمود مبارکزی د پاره قائد ملت اسلامیه قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه ته کنځلې کوي زه هغه کسانو ته یو پیغام ورکول غواړم ته چې وی دی مولا د یو بوډا هتک کړې سپکاوی کړې نو ستانه تپوس کوم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب قائد ملت اسلامیه آیا دا بوډا نه دی دا سپینګیری نه دی تا د بوډا هتک ونه که دی د امت یو عالم نه دی د 3.5 لکو نه د زیاتو علماو د پلیټ فارم امیر دی مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی العثمانی سلمه الله چې ستا د پاکستان مفتی اعظم دی د هغه په اعتماد دی د شیخ شیر علی شاه رحمه الله په اعتمادو د شیخ شهید حسن جان مدنی رحمه الله قائدو د مولانا بجلیگر صاحب قائدو مفتی زرولی خان صاحب قائدو د زینت المحدثین شیخ محمد ادریس دامت برکاتهم العالیه د هغوی قائد محترم دی دا زینت المفتیین مفتی گوهر علی شاه صاحب د هغوی قائد محترم دی مفتی عبدالله شاه صاحب سلمه الله د هغوی قائد محترم دی د 3.5 لکو نه د زیاتو علماو د پلیټ فارم امیر دی وایا داسې عالم پسې چې ته خبرې کوې دا بوډا نه دی دا عالم نه دی دا د نبي علیه الصلاة والسلام وارث نه دی آیا ته مجرم نه ته ګناهګار نه صرف دی یو مولا دی مفتی محسن مبارکزی خبره وکړه په بوډاګانو پسې زه دا منم چې عالم نه غلطي کیږي خطا کیږي که ده په هر انداز کې کړي موږ د ده د بیان د انداز خلاف یو ځه غلطه ته به زه غلطه وایم که هر څوک کوي که ملای کوي که امي کوي او تا په میډیا باندې بیا د دغه یو کس د وجې نه ده غلطي کړې ده د ټولو علماو هتک ولې کوي بیا دا قائد ملت اسلامیه مولانا فضل الرحمن صاحب تصویر تا راواغسته د سپي سره یو ځای که او بعضې کس پکې راپاسي وي موږ د ټولو علماو خلاف نه یو موږ د سیاسي علماو خلاف یو زما دغه خلکو ته چیلنج دی ما ته یو مولا وښیه چې هغه سیاسي نه وي كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء سیاست خو د انبیاو کارو او د انبیاو نه پس بیا علما کوي سیاست دا زه د چا حمایت نه کوم نه د پارټۍ طرفداري کوم د اوسه پورې د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب سره زما ملاقات هم نه دی شوی ما ورسره لاس هم نه دی ملاو کړی خو زه په دې خفه یم چې ته یو عالم پسې خبرې کوې زه په دې خفه یم چې ته یو سپینګیري پسې خبرې کوې د دومره ګڼو علماو په قائد پسې خبرې کوې بیا ته مجرم نه تا خطا ونه کړه تا غلطي ونه کړه ادارو په دې خلکو پسې بیا ورنټ جاري نه کړه لکه په دې پسې اکشن پکار دی که نه دی دا نن چې په میډیا باندې لګیا دي یو کس ما ته هم په موبایل باندې راولېږل وایي ستاسو مولا خو داسې کار کوي تاسو ټول مولیان داسې موږ ټولو ته کنځل کړي دغه یو کس په وجه ټول علما کنځي دغه یو سپینګیري د یو مولا چې د بوډاګانو د سپینګیرو باره کې لږ الفاظ داسې نامناسبه استعمال کړي ته د ټولو سپینګیرو هتک او ټولو علماو هتک کوې نو بیا ته مجرم نه نه پولیس پتا پسې ورنټ جاری کوي نه ادارې پتا پسې درځي عالم د پاره صرف ادارې تکړه دي عالم د پاره صرف پولیس والا راځي د ته اتکړی اچوي بالکل د ده نه د عدالت تپوس وکړي چې د سپینګیرو هتک کړی دی بالکل د خپل بیان نه واپس شي خو د نورو وروڼو ته وایم د الله خاطر وکوي په منبر رسول درته ناست یم او دا مسله د پیغمبر ده د علماو هتک او سپکاوی مه کوئ علامه شامي لیکلي دي د ځان نه درته نه وایم بیا د مفتیانو نه تپوس وکئ یو دارالافتا له ورشه یو مفتي نه تپوس وکړه زموږ ډېرو ګڼو فتاوو لیکلي دي ډېرو کتابونو لیکلي یوه دوه نه لسګونه حوالې ما سره شته په دې کې چا چې دا عالم هتک وکړه چا چې عالم ته سپک وکتل چا چې ورپسې سپکه وویلې په د ښځه طلاقه ده لو جلس احد من الناس اعلى من عالم کم کس چې د عالم نه بره کېناسته په مجلس کې دې بره کېناسته
علی وجه الاستخفاف د سپکاوي په وجه د استهزاء په وجه طلقت امرأته ښځه پې طلاقه ده د دایره اسلام نه خارج دی دا عالمان تا ته مونځ ښایي حج او روژه درته ښایي زکات درته ښایي تبلیغ درته ښایي اذان درته کوي نکاح درته تړي جنازه درته کوي او تا نن په عالمانو کې تقسیم راوستی دی دا سیاسي دی او دا غیر سیاسي دی چې غیر سیاسي شو اړو مولا نه دی دا د پیغمبر وارث بیا نه جوړیږي ځکه انبیاء کرام وارثان علما دي او عالمانو کار سیاست ته اسلامي سیاست بګي دا پکې تقسیم راوسته ته دومره لوی سړی ته دومره پوهه شخصیت شوې چې د عالمانو منځ کې خبرې کوي بیا د یو مولا د وجې د یوې غلطۍ د وجې تمام عالمان سپکې او بیا داسې سپینګیري بوډاګان سپکې نو ادارو ته درخواست زما دا دی چې څنګه په مفتی محسن محمود مبارکزی باندې اکشن اغستلی کیږي او داغه خلاف کاروایی کیږي بیا په سوشل میډیا باندې چې دا کم کسان د علماو خلاف دي داغي ایډیانې معلومې دي داغي تصویرونه معلوم دي داغي نښې پتې معلومې دي دغه ټولو خلاف به بیا اکشن اغستی کیږي دا بیا عدل او انصاف دی دا تقاضا ده دا عدلیه ده دا بیا انصاف دی دې ته به بیا موږ قانون وایو او داسې نه چې یو طرف ته اکشن اغستی کیږي او بل خوا چې خلک سوایي د عالم خلاف د بوډا خلاف د مشر خلاف د سپینګیري خلاف د جماعت او مدرسې خلاف د پټکي او مصلې خلاف او د هغې باره کې بیا خاموشي اختیاریږي نو بیا داسې کول دا عدل او انصاف نه دی بیا د الله په دربار کې به د دغې خلکو نه تپوس کیږي دا عوامو ته م وایم دا ادارو ته م وایم دا حاکمي وخت ته م وایم دا ریاست ته م وایم نن ستا لاسو کې طاقت دی نن ستا پین کې ستا په قلم کې قوت دی د هر چا خلاف یې اوچتولی شي نن ته اتکړی د عالم لاسو ته اچولی شي نن زنځیرونه د عالم خپو ته اچولی شي نن حوالاتو ته او جیلونو ته یې لیږلی شي لیکن سباله به د الله اختیار وي بیا به سباله رب العالمین قاضي وي الله به حاکم وي الله به فیصله کوي چې چا د دغه دیندارو خلکو چې چا د علماو چې چا د تبلیغیانو چې چا د حاجیانو چې چا د طالبانو د مولیانو خلاف پین استعمال کړي قلم استعمال کړي اتکړی او اختیارات استعمال کړي دي یاد ساتئ د الله عذاب بیا ډېر سخت دی ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید د الله گرفت د الله پکړ او د خدای نیونه بیا ډېره زیاته سخته ده هېڅ څوک هم ترې نشي خلاصېدلی تاریخ په دې خبره باندې ګواه دی هغه خلک چې عالمانو سره یې سختي کړې وه نن په هغې باندې داسې بیمارۍ هغې حمله کړې ده چې د دنیا یو طاقت هم ترې نشي خلاصولی فرعون او نمرود او حامان غوندې خلک الله راونیول ته پکې څوک یې ستا به څه طاقت وي ستا به څه اختیارات وي او ستا به څه فیصله وي یاد ساتئ چې د دیندارو خلکو د علماو خلاف د مدارسو د جماعتونو خلاف او بیا خاص کر زه منت کوم د قاید اسلامیه قاید ملت اسلامیه قاید جمعیت چې د 3.5 لکو د علماو د پلیټفارم امیر دی او مشر دی چې دا دومره مشایخ مفتیان علما په هغه باندې اعتماد کوي نو ما تا ته بالکل د اعتماد قابل دی که هغه زیاتې کوي ظلم کوي الله به ترې تپوس کوي خو د هغه په سپینه ګیره او د هغه په مبارک پټکي او د دغه ډېرو شیوخو په اعتماد باندې زما هم اعتماد دی زموږ د ټولو قاید دی او که څوک د هغه خلاف پوسټ کوي یا د هغه خلاف بیان کوي د هغه خلاف کنزل کوي موږ د هغه بھرپور مذمت کوو خلاف یو دا ښکاره وایم په منبر یې وایم که په دې خبره زما څوک خلاف کېږي بالکل زه ورته تیار یم ټیک ده زما د خبرو سره به ډېر خلک اتفاق نه کوي ټیک ده زما خبرې به په دې میډیا بعضې کسان واوري ما پسې به هم کنځلې وکړي ما ته دغه کنځلې قبولې دي ما ته دغه بد رد وینا قبوله ده خو زه د خپلو علماو د جماعت نه جدایي نشم اختیارولی زه د یو عالم د غلطۍ د وجې نه ټول علما نشم بدنامولی یو کس چې غلطي وکړي ټول سپینګیري او ټول علما بدنامول د دې خلاف یو او د دې موږ مذمت کوو